اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. آیت نمبر 2. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کونوا قوامین شیطاسو قوامین. قوام مانا دا فرم سٹینڈ اغسطن کی. صحیح منگا ورطا پختو کیو سخت دریز نیون کی. سخت دریز نیون کی. اللہ تعالیٰ وی فرم سٹینڈ واخلا چی مسئلہ کرد اللہ دا پارے خپل حق کی نرمیو کا خدا اللہ پا حق کی نرمی یعنی ستا خپل حق دے نرم شتک وروی بخا چاہتا خدا خبر دا اللہ دا دینی خدا وی قوام سی لہذا ما دا حق دا پارا با سخ موقف اخلے سبکے سخ موقف با اخلے فرم سٹینڈ. قوامین مانا فرم سٹینڈ. نمبر 1. نمبر 2 کونو قوامین شیطاسو قوامین حاکمان للہ دا اللہ دا پارا. ان کم میدان کی اتارٹی در تملاوی اختیار در تملاوی نو دا اختیار با دا اللہ پا یر استعمالے. دا اختیار با سنگا استعمالے دا اللہ پا یر با استعمالے. دا دو امانا شہداء بالقسط گواہان شہید انصاف تقاضا باندے. نو اس دا ملک پا عدالتی نظام کی دو شیونا اہم وی. نمبر اول گواہی. نمبر اول گواہی او نمبر 2 حاکمیت. فیصلہ کن قوت. فیصلہ کن قوت. غزدلتا اللہ تعالیٰ ہوئے چا قوامین للہ حکمران شید اللہ دا پارا اگواہان شید انصاف تقاضا باندے. حکمرانان شید دا پارا دا اللہ دا پارا اگواہان شید دا عدل او دا انصاف تقاضا باندے. سورہ نساء تا واپس لار سے آیت نمبر 115. تدوارو آیتونو موازنہ کئی. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کونو قوامین شیطاسو فرم سٹینڈ اغسطن کیا حاکمان بالقسط دا انصاف تقاضا بانے شہداء اللہ گواہان شی اللہ دا پارا. نو سکر سورہ نساء آیت کی لکما طرف تو گرے آسان و کوشش دا سورہ نساء پا آیت کی اللہ تعالیٰ ہوئے چھے حکمرانی کوئی نو دا انصاف تقاضا بانے گواہی چھے کوئی دا اللہ پا یرا. دا سورہ مائدہ پا آیت کے ہوئے چھے حکمرانی کوئی دا اللہ پا یرا چھے گواہی کوئی دا انصاف تقاضا بانے. نو پتہ ہو لگے دا چھے دا دوارو کارونو دا پارا دو شرطو ندی. دا دوارو کارونو دا پارا دو شرطو ندی. اول چھے حکومت یا اختیار وی در سرا نو پکی شرط دا اللہ یرا نمبر اول. اور نمبر 2 دا عدل تقاضا. نمبر 2 دا عدل تقاضا. او چې بطور گواہ گواہی کے نو بیا پکیم دا دو شرطو ندی دا اللہ یرا او دا عدل تقاضا. دا اللہ یرا او دا عدل تقاضا. نو واپس اقبل سبق طرف سے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کونو قوامین شیطاسو فرم سٹینڈ اغسطن کے حکمرانان للہ اللہ دا پارا شہداء بالقسط گواہان دا انصاف تقاضا بانے. ولا یجرمنکم شنآن قوم اباعث دن کتاسو شنآن قوم دشمنی دیو قوم غلا پدے خبرا اللہ تعدلو چی انصاف بنکوئی. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ چا سر دی نفرت وی چا سر دی دشمنی وی چا سر دی اختلاف وی دغه اختلاف دشمنی او نفرت او عداوت ته پدی باعث دی کی ظلم ورسره کی ظلم بنے کے یعنی دشمنی بم د عدل تقاضا باندې کې دشمنی هم څنګه د عدل تقاضا باندې بکې دا نه چې داغه یو حق دی غیبه ناجایز قبضه واچي زکه چې ستا ورسره دشمنی ده یا د خوخ نه ده داغه خلاف یو دروغ گوايو کې زکه چې ستا ورسره
دشمنی دا نفرت ستا په لاس کې اختیار دی هغه ستا عدالت ته راوستی شو ستا د هغه خلاف یو ظالمانه فیصله وکړه د عدل د تقاضې خلاف ولې ځکه دغه سړی ستا بدي شي خبره نه الله تعالی فرمایي داسې ونه کوي ولا يجرمنكم ابائس دن کی تاسو شنعان قوم بغض عداوت دیو قوم پدی خبره الله تعدلو چې عدل باندې کوي اعدلو عدل کوي هر چا سره عدل کوي هر چا سره حتی کده فیصلی زد پریوزی ستا په ځان باندې یا ستا په والدینو باندې یا ستا په اولاد باندې خو خبره به کومه کې حق به کې خبره به کومه کې چې خبره حق داره خو زه د والدینو طرف نه معافي غواړم خبره حق داره خو زه د خپل بچی طرف نه معافي غواړم خبره حق داره خو زه د خپل رور طرف نه معافي غواړم چې جرم ده کړی خو زه معافي غواړم خبره دې انکراله دا بنوي چې نه خبره هی غلطه ده زما رور هیڅ جرم نه کړی زما زوی هیڅ جرم نه کړی دا خو به انصافي ده اعدلو عدل کوي هو اقرب للتقوى دا عدل دې نږدې ده الله یریتا نو کوم سړي کې چې عدل وي د انصاف تقاضا باندې خبره کوي نو پته ولګي دا چې دا سړی د خدای یره لري سړی څه کوي د خدای یره لري او یو سړی کاغه د عدل په تقاضا باندې خبره نه کوي نو کاغه 200 ځله داوا کوي چې زه الله نه ډیر یریږم مونږ ته خبر یریږي ته الله نه ډیر یریږي بیا دا عدل دی ولې په عمل کا الله لري لري بیا د عدل ولې پامال کو بیا واپس هغه سورۃ نساء ته رسي ایت نمبر 135 پیدا مکو یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین حکمرانا شید انصاف تقاضا باندې شهداء لله شهادت کوونکي خالص الله لپاره ولو علی انفسکم اگر کدا حکم یا شهادت استاد ذات خلاف وي اگر کدا حکم یا شهادت استاد ذات خلافی وا او الوالدین یاد د والدین خلافی او الاقربین یاد د رشتہ دار خلافی خبر حق کوا خبر څه کوا حق کوا اچھا اوس کله کله یو سړی د ځان نه مفتو کې تقوادار او خدا تر سے جوړ کی خدا تر سے جوړ کی او جج سے دا فیصله خود انصاف تقاضا باندې برابر نه ده یره سړی غریب څه سړی فقیرو سړی محتاجو سړی به فقیر او محتاجو حکم دیم فریق سره چې زیاتې کړی دی کوم دیم فریق سره نو کاغاړو بادشاہ هم دی عدالت کې چې کله د عدالت په کرسۍ ناست دی بیا د چا د بادشاہت او د چا د فقر د هغې تصور خو به نه خپلی د عدل تقاضا به خپلی دې ته به نه ګورې دا یو طرف ته سړی مالدار دی بل طرف ته سړی غریب دی اگر چې د غریب او فقیر زیاتې هی مالدار سره کړی دی او ته وایې چې د دې خلاف زه ځکه فیصله نه کوم چې هغه مقابل کې سړی مالدار دی او دی فقیر دی الله تعالی فرمایي دې نه پته ولګي دا چې ته په دې فقیر باندې زیات دردېږي او الله تعالی سره هیڅ احساس د فقر نشته یو معنا اوس دغه خبره چې دغه سړی مالدار دی ځکه تا دغه په ضد باندې خبره ورکړه او فیصله وکړه نو که هغه مالدار دی نو ستا دشمني سره په څه بنیاد ده د ستا فیصله خو بیا په حسد باندې بنا ده دا په څه بنا ده دا خو بیا په حسد بنا ده که د هغه په حق کې فیصله وکړه نو بیا د عدل تقاضا نه ده دا خو تا د هغه د مالدارۍ په اساس باندې فیصله وکړه د دې وجه الله تعالی ورپسې وي چې یکن غنیا او فقیرا کوي دغه متعلق شخصیت مالدار یا فقیر فالله اولا بما الله تعالی زیات حق لري د دې دواړو مقابله کې تب خبره الله د پاره کې تب فیصله الله د پاره کې تب شهادت الله د پاره کې شهادت د چا شخص د پاره نه د مالدارۍ یا د فقر د وجه د رشتہ دارۍ یا د تعلق د وجه فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا لہذا د خواہشات اتباع مکوئ تک رشتہ دار د پاره گواہی کې د دروغ په اساس دا ته گواہی کې د الله د پاره کله خواہشات اتباع کې خو د خواہش اتباع ده تکه یو فقیر سره چې هغه ظلم هم کړی زیاتې هم کړی مالی اعتبار سره کمزور دی خو د هغه په خلاف باندې فیصله ځکه نه ورکړي حالانکه د قانون تقاضا لغه چې دا سړی غریب او فقیر دی نو دا ته انصاف کې د خواهش تقاضا پوره کړي دا خو د خواهش تقاضا پوره کړي واپس کول سبب
یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو کونوا قوامین للہ شیطا سو حکمرانان اللہ دا پارا شہداء بالقسط گواہان دا انصاف تقاضا بانے ولا یجرمنکم باعث دن کی تاسو شنآن قوم دشمنی یا غداوت دے قوم سرا غلا پدے خبرا اللہ تعدلو چی انصاف بنکوئی اعدلو انصاف کوئی هو اقرب للتقوی دا انصاف زیاد نزدیر دا اللہ یریتا واتقوا اللہ یرے گئی اللہ تعالیٰ نا ان اللہ خبیر بما تعملون تاکہ سر اللہ تعالیٰ خبر لن کے دے پاچ تاسو عمل کوئی وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ کرے دا اللہ تعالیٰ کسان سر چی ایمان راوڑے دے وعمل الصالحات عمل کرے دنے کولهم مغفرتن چیر دوی دا پارا مغفرت دے و اجر عظیم و لوی اجر دے والذین کفروا آکسان چی کفر کرے دے وکذبو بے آیاتنا تکذیب کرے دا آیتن زمونگا اولائک اصحاب الجحیم دا کسان ملگری دا اورو دا جہنم دے یا ایوہ الذین آمنوا تو سورہ مائدہ ابتدا کے منگ دا ویلو چی دا مضامین دا پتہ لگی چی دا سورت دا شپگم کال دا ہجرت پا آخر کے یا دوم کال پا ابتدا کے نازل شوے دے شپگم کال دا ہجرت پا آخر کے یا دا اوم کال پا شروع کے نازل شوے دے ذکر چی دا ریفرنس اللہ تعالیٰ ورکی دا حدیبیہ واقعی تا کمی واقعی تا دا حدیبیہ واقعی تا اور دا حدیبیہ واقعہ پا ہجرت پا شپگم کال آخر کے یا دوم کال ابتدا کے شروع ہوا یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم اس واقعہ دعویٰ کہ پیغمبر علیہ السلام روانو عمریتا سوار لسو صحابہ سرا سوار لسو صحابہ سرا او دا آغا دورو کہ پا بدر کی کافران تا شکست شروع دا آغا دورو کہ پا غزوہ احزاب کی کافران تا شکست شو دا آغا دورو چی اسلامی ریاست دیر خور شو او کافران یا مکی والا دیر زلیل شو مکی والا دیر زلیل شو لہذا پیغمبر علیہ السلام چی اعلانو کو چی عمری تبزم نسوار لسو صحابہ ورسر دمونو لکل منگم زوجی سوار لسو صحابہ روان دی ورسر وشانم دزک آغا زمانہ کے لئے حج فرض نو قربانی بچتا کی دا عمرہ کی بچے دا قربانی بکم دا کی دا پا عمرہ کی وکیدہ نظام سرے وشانو مغسطی دی دا لالولو دا پارا لالولو سوار لسو صحابہ روان دی اس واقعہ دا اسے چی مشرکین مکہ اغیق پلی او میٹنگ او اجلاس را غسطو لوی جرگی اجلاس را غسطو چی دا خو دا مسلمانان کرازی دا خو زمون غیرت بانے حملہ دا چکہ من سرے بلا جنگون ہم کری دی شکستون امرا کری دی دا خو زمون کا کیپیٹل دے خدای دے ورکا اغا چی دی کیپیٹل ترازی کیپیٹل خو ٹک تا چستا دے خو اغا خود مذہبی شعارو دا ادائی گئے پار رازی اور پا مذہبی شعارو ادائی گئے بانے دنیا کی چرم چاپا بندی دشمن تم نظر گولے ہونے لگے لیکن دا بین الاقوامی مسلمہ اصول لی پا خواز مائنہ را روان دی دا دو ملکونی او بل سر دشمنی ہومی خو پا مذہبی شعارو پابندی نہیں اس مثلا دا سعودی عرب خدا نہ خواستہ کہ چاہ بل مسلمان ملک سرا یا غیر مسلم ملک سرا رانے ہوئی جنگ ہوئی ور سرا خدا آغا ملک مسلمانان چے کل حق درازی میں سعودی عرب پہ پابندی لگو نشی در مسلمہ اصول خلاف تھی یا چلو یو بل مثال بدل کم پاکستان و انڈیا 50 کالو شو بر سر جنگ 50 کالو شو یو بر سر جنگ و مکمل دشمنی دا خود پاکستان دا کم مسلمانان اگر چے وہ بدعت تے خود پاکستان دا کم مسلمانان دا اجمیر شریف زیارت تا چروانی صحیح نو دا علتا مذہبی گویا عبادت گڑا رشی ہندوستان پابندی لگو رشی نشی کے لگو لے اور دا ہندوستان نا چے کم سکان دا گرو نانک سے دا مراسم و ادائی گئے دا پاراضی دا راغوی حج دے نو پاکستان پابندی لگو رشی نشی ہاں کنڈیشن زیاد کی چے مونگ بچکیں کو دا بکو فلان بکو خدا نشی ویلے چنا تاثراتے نشی لیکن دا مسلمہ اصول خلاف تھی بے عین ہی دا قانون روانو پا دنیا کے چے کلم مکی والا فقبلو دشمنانو پابندی نہیں لگو لے چے تاسو بیت اللہ تا دا عبادت تا پارن شہرات لے نو دا مشورہ اکڑا چے اس کا ڈائریکٹ دا سے پابندی لگو نو دا خود بین الاقوامی اصول مسلمہ خلاف ورزی دا پورا دنیا کے بہت شرمی گو دنیا بہت مخالف شی دنیا کے بہت شرمی گو او دنیا بہت مخالف شی نو صدا سے طریقہ جوڑول پکار دی چی دے پیغمبر نہ سہارکتو جی صلی اللہ علیہ وسلم او منتب بہانہ ملاو شی چی دا خود بم بلاست پر روانو سر پر روانو
د بم بلاست کولو د پر را روانو، تخریب کارای د پر را روانو، دهشتګردای د پر را روانو. لہذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلاف دوی خو اول دا وکړ چې مختلفو قبایلو سره رابطه وکړه. احباش جدي سره نږدې په لوی علاقه کې احباش د توران نه څوک دا توران حبشیان دا وسیدل، نو دوی سره رابطه وکړه چې تاسو د مسلمانان پوي کوي زمونږ د په میاس کې ټینشن دی، مبادل ته څوک په مکی والو کې څوک مين یعنی حساسیت ورته پیدا شي او په جنگ کې زما پلار دې قسم کړو نو چرته حمله کوي کینو ورسول الله جبر ټیسټ خبره صحیح نه ده. زمونږ لپاره ډېر شرم خبره ده چې د عبادت لاره روان دي ته په حمله کړي، نو زمونږ لپاره شرم خبره چې موږ پروټیکشن ورنکړو چې موږ پروټیکشن ورنکړو شو. لہذا تاسو دې په دویمه خبره ده چې غالبا دیم د خیر په اراده نه دي روان، ان د شر په اراده را روان دي. لہذا د احباش مشر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره رابطه وکړه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ته وګوره مونږ ټول په حالت احرام کیو سکیو، په حالت احرام کیو. حالت احرام کې خو جنگ سکے بد خبره هم څوک چاته نشي کوله. یو خبره. دویمه خبره وې داغه تایید دار چې مونږ د جنگ سره اراده نه لرو چې مونږ سره ثقيله اسلحه نشته، سره نشته ثقيله اسلحه را سره نشته. هر چې د تور تعلق ته تور خو زمونږ د جامع حصہ ده، لکه زمونږ په قبایلو کې ټوپک در قبایلو د جامع حصہ ده. یو سره اب ډیر غریب وي خو جامو سره سره وسلونه کوي، ټوپک به خمسه کې دا غیر کلچر حصہ ده. نو ورته ور چې توره د جنگ د پاره نه ده، دا زمونږ د کلچر حصہ ده. صحیح. نو موږ سره ټول سره توره ده، ثقيله اسلحه چا سره نشته. درېمه ده چې موږ ځان سره اوشان را روان کړی دي د ذبح په اراده باندې. نو که موږ د جنگ په اراده راتلو نو موږ ځان سره اوشان راوستل. نو د احباش مشر او هغه دا وتل چې احباش دا ډېر اغنه خلق په یو باندې پوریږي، پس پوریږي په یو خبره باندې پوریږي. لہذا دوی به تلخیو شي او د جنگ به شروع شي، موږ به غم نه خلاص شو. د احباش به جنگ شروع شي مسلمانانو سره، نو موږ به جنگ نه خلاص شو. پیغمبر اسلام چې حکمت عملی سره دی پوه کړ، نو د احباش مشر راغی ورته تاسو زیاتې کوي. مکه ولته سوې وې تاسو زیاتې کوي. یو بیا د طائف سردار نعیم ابن مسعود داغه نامه ده. اهل طائف د علاقه معتبر خلکو نعیم ابن مسعود سره مکه ولا رابطه وکړه چې تیر د مسلمانانو پوه هغه ورته راغی او ورته ډېر وې ویره زما مشوره ده چې تاسو مزي. پیغمبر اسلام هغه ته هم دغه بیان وکړ، هغه ته هم دغه بیان. لہذا هغه مکه والا ته راغی او مکه والا ته وې چې ګوره دا وې اس اراده جنگ نشته. دا دویمه خبره. درېمه د دین وړاندې چې لا پیغمبر اسلام د حدیبیه د مکان ته نور رسیدلې، دا مدینه منوره ده، دا شمال شمال دا شمال ته مدینه ده، دا جنوب ته مکه معظمه ده. دا خو نه غلار راغلی د مکه معظمه ده. پیغمبر اسلام په دې لار روان دي، عمره ورو قافله اور سره په دې لار روان دي. خو ځان نه مخکې مخبرین لګري دي، څوک لګري؟ انفارمنت ټو ګیټ انفارم، چې اطلاعات حاصل کی چې هغه څه کوي. دا کوم عمر چې مونږ وو صح حقیقت هم شته او کنه اسې چا سپریډ کړی دي. نو مخبر وته واپس راغی ویجی دا په دغه لار کې خالد ابن ولید د مصلا کسانو سره سره ناشته سره کسانو سره سلور سو کسانو سره. لہذا چې کله درته ورسینو پلانینګ ادارې چې به تاسو چیړي هي به څه کې چې اریټیټ کوي مو او کسان به تاسو کې اریټیټ کوي مو او که تاسو اریټیټ وي سه حرکت مو کو نو هغه تاسو خلاف د پوره میډیا استعمال چې دا ګوره شر نه روانو څه روانو شرط او جنگ تر روانو. لہذا پیغمبر اسلام د حکمت عملی نه فائدہ واغسته داسې بدل الله لا داسې بدل کړ داسې لاړ بالکل د میډیټرینین بیچ ته ورسېده چې دې تاسو له ځان خلاص د امن په خاطر. لہذا دلته روان شي دې ځای چې دا حدیبیه ده جدي راځي خو دا حدیبیه ده. اوس ورته شمیسی وایي، هغه زمانه کې نامه حدیبیه و، اوس ورته شمیسی. او چې کله سړی د جدي طرف نه رواني نو هغه ته روډ چې هغه جانه کوم ځای ته شي اجرانی روډ چې دوه شي للمسلمین لغیر المسلمین، دا مسلمانانو لپاره دا غیر مسلمانانو لپاره دا حدیبیه ده. دا حدیبیه ده دا موجوده سړک نه لغون د جنوب طرف ته دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیرا شولې و او صحابه ورسره و. پیغمبر علیه السلام سره صحابه دلته ډیره په حالت د احرام او دا وفونه ورسره راځي خبر ورسره کوي او ابن راځي او خبر ورسره کوي. د تنعیم طرف نه تنعیم طرف ته وځي د تنعیم طرف نه د سحر د مانزه وخت اتیاو کسانو اهل مکه مسلمانانو باندې حمله وکړه. اتیاو کسانو
مسلمانانو باندې حمله وکړه، کاڼي په وشتل، کاڼي دې لپاره چې اریټیټ او دای حرکتو کې چې موږ یې پروپاګیټ کوو چې دا تخریب کارای لره روان دي، تاسو روان دي تخریب کارای لره روان دي. صحابه دا اتیا واړه کسان ونیول، خدای په حالت حرام کې جون خو کوي نشو، نه پکانی وشته شو، لہذا دا اتیا واړه ونیول او وینول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راوست. حضور صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېنول، د سهار د مانځنه بعد نور خطو وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ډېر تلقین ورکړي چې ګوره بشي مونږ د عبادت په خاطر راغلي، خامخا تاسو دا کار ولې کوئ؟ ولې مونږ اریټیټ کوئ؟ فتنه او فساد له جوړوي. دا وګوره مونږ جامه احرام موچول دي، مونږ خبرم سخت نشو کوله. احرام موچول دي، عبادت پیرا در روانو، وشان را سره دي، ثقيله اسلحه را سره نشته، د جنگ مې سره ده نشته. دا اتیا او رهای کړي واپس دی پرې خودل بهر تقدیر. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروت دی، دا وختونه زیرازي مسله سرته اون رسیده چې مسله سرته اون رسیده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالعاقبت فیصله وکړه چې زه یو قاصد لېږم، یو قاصد یو میسنجر لېږم چې هغه ورشي او د اهل مکه سره خبرو کی چې یای په دې مطمئن کی په دې چې مونږ ته اجازه راکړي او مونږ لاړ شو او عمره ادا کړو، او یا کم از کم سموایدې طرف ته وبلی ځکه دا خو عین کوس مونږ واپس شو او بل کال راځو خو د خپل مضبوطی بیا خو وړو فریدي نه، دا خو مونږ باندې د عبادت او الله فرع اور بند شو. لہذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول صحابه باندې چې نظر واچو، د ابوبکر انتخاب ونکړ رضی الله تعالی عنه، د حضرت عمر انتخاب ونکړ رضی الله تعالی عنه، انتخاب وکړ چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. او دا غي وجه دوی چې د عثمان انتخاب وکړ، یو خدا چې د عثمان رضی الله تعالی ډېر بردبار سره څنګه ډېر متحمل مزاج سره که چا به اریټیټ کو هم هغه اریټیټ کېدنه ورته متبسم انداز په سمایلینګ فیس په ولا جواب ورکړو چې ګوره وروره زما په خیال ته زما په خبره باندې پوه نشي، زما د خبرې اصل تشریح ده صحیح. اوس کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عمر لګړي رضی الله تعالی عنه او هغه ته چکه کوي خبره کړي. حضرت عمر کو مزاج ده چې هغه د پروتست او د پروتست نتیجه وسو جنگ وو نتیجه وسو. لہذا پیغمبر صلی الله او دویمه ده چې د حضرت ابوبکر خاندان او د حضرت عمر خاندان اکثریت هغه مسلمانان شیو او د مکه معظمه نه مدینه منوره ته مایګریټ شیو، په مکه معظمه کې نو پاتې او هر چې حضرت عثمانو داغه د خاندان وافره یې په مکه معظمه کې و. هر پیغمبر اسلام مخالف و او د عربو ژوند لکه زمونږ د پښتنو قبایلی ژوند دی، څنګه ژوند قبایلی ژوند دی. نو د قبایلو په ژوند کې د قبیله د فرد لپاره سره ارڅ کوي، روان کوي او ناروا کوي. ټیک د په موقف کې به سره ستا اختلاف وي، خو کله د جنگ غړي خبر رااله بیا سره وای دا زما عزیز دی، سره به سره دا وای زما عزیز دی، پښتون دی، دا چې پښتون بیا د پښتون لپاره موږ سر ماتو، موږ راغاو سره جایز دی کنه جایز دی، صحیح شو. خو پښتو خو نشو پرې خو دی موږ په وطن کې ضرب المثل وای د پښتو کانه په اوبو کې نو رستيږي، تاسو سره تشته کنه کانه پیژنه تیګه نو دا وای اوبو کې وځي شی واچي که اوس په نه دی واچو لا اهن نوم سموده په سره شي او رسته شي او ختم شي، خو هر کانه کوم څومره پروتي اوبو کې نور سختيږي، د کانه خو مزاج دار چې اوبو کې پروتي نه هغه نور سختيږي. مالته به پښتنو ضرب المثل ویل دي وې د پښتو کانه دا په اوبو کې نو رستيږي، یعنی کوم خبره چې د پښتونولای په حواله باندې کدی باندې سنچري زم تیر شي هغه دړيږي نه، سړی یو وخره او باسي ها فلاني وخت یاد تاسو مون قبيله سره د عمل کړه موږ بیا ته چې پښتو کانه دا نو رستيږي. خو anyhow دا قبایلی ژوند کې دا شی شته. لہذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه فلسفي په اساس حضرت عثمان انتخاب وکړو چې د مکه معظمه تلار شي، د سره کو څوک ځاتې کوي کوله ورسره نشي، ځکه دا قبیلات ته موجود ده. څه شي نه قبیله چې اگر چې زما دشمنان دي او کافر دي مسلمانان نه دي، او کله قبیله مرګري سره ورسره ځاتې کوي نه هغه سره سپورټ کوي، هغه بیا په مقابله ولاړی، هغه خبره نه برداشت کوله. ته وایې چې کینه او مرګري ته زمون مرګري اب نه استاد مرګري دا زما کزن دی، استاد مرګري استاد مرګري ته قبيله ژوند غواړي صحیح. نو پیغمبر اسلام ورته عثمان رضی الله تعالی عنہ ولګو، او حضرت عثمان چې ولګو چې یو پروپاګاندا وکړ یو ری عمر خور کو چې حضرت عثمان هغه شهید کړ. ته ټینشن دومره زیاتو او چې کله ټینشن پیدا شي نو هر قسم ری عمر پکې کار کوي، ری عمر په ټینشن کې چې ټینشن ني یا ری عمر کار نه کوي، خو چې ټینشن پیدا شي یا ری عمر ډیر خلارو باسي. لہذا یو عمر چا خور کو چې حضرت عثمان شهید کو رضی الله تعالی عنہ. لہذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا خود انسانی اصول مکمل خلاف ورزی ده. اول د عبادت نه خلق منع کول د مسلمه اخلاقیات خلاف ورزی ده. دویم قاصد او امبیسډر او سفیر وجل
دا د مسلمه اصول خلاف ورزي ده. په دنیا کې دا مسلمه اصول دي چې د دشمن سفیر هم څوک وژني نه، بلکې سفیر له پروټیکشن ورکړي. دا موږ تاسو له مثال وکړو چې د انډیا او پاکستان مېز کې کله جنگ شروع شي نو ټینشن څنګه سختيږي، نو فورن پاکستاني رینجرز هغه د انډیا د هاي کمیشن نه هر سفارتخانه چاپیره ټانکونه منکونه ودرې صحیح او مورچه ونیسي چې اوس خو خلک ته مشتعل شو نو په دې سفارتخانه باندې څه کوي اٹیک کوي. او دا نه یلته په انډیا کې د انډیا رینجرز هغه د پاکستاني سفارتخانه چاپیره ټانکونه ودرې هغه روډونه بند کړو، هغه طرف ته چې گزر بیا نکېږي چې څوک مشتعل نشي پورمنډ نه کی. صحیح لکه دا مسلمه اصول دي د دې خلاف ورزي نشي کوله. لہذا پیغمبر اسلام دا خدای د مسلمه اصول جنازه وستا. لہذا صحابه ته یو بیان لتا سو ورېدلې دي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کدا خبره په حقیقت باندې مبني دا خو د مسلمه اصول خلاف ورزي ده. نو دې قوم له درس ورکول پکار دي، یو عبرت والا درس ورکول پکار دي چې تاسو ما سره ملګرتیا نه کوئ. لو قاتلنا ولو وحدي زبدا جنگ کوم په یوازې ځان باندې، دا جنگ کوم په یوازې ځان باندې. صحابه وې نه دي ته به حکم کې مونږ به ځان قرباني کوو. نو پیغمبر اسلام ته الله تعالی وې د دوی نه یو نوې پرامیس واخلا، د دې څوک یو نوې پرامیس واخلا بیعت وې ورته. لہذا پیغمبر صلوات و سلام ام غیلان مونږ کی کر وای ورته تاسو ورته سوای خوشکه کې ونه لولې زوزانی پکې تاسو وطن کې بومي ته چې ما کې مونږ کی کر وای ورته نو دا کی کر لولې زوزانی پکې لولې اغزي پکې فادا وشان خوري وشان خوري ها د دشتیونه دا بعد د پیغمبر صلوات و سلام دا غیونه لاندې کېناستو هغه ونه ته داس تکیا راغول او دا صحابه یو راتل پیغمبر اسلام لاس کې غوسوار د 100 صحابه پیغمبر اسلام سره بیعت وکړو. دې ته وای بیعت د مرګ چې موږ ځان قرباني کوو. په جنټلمن پرامیس ته موږ ورته موقع لپاره ځان قرباني کوو او چې ټول بیعت وکړو نو دا خو یقینا و چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړل. لہذا پیغمبر صلوات و سلام وی تاسو گواشه چې فارټاین دین ما دا خپل لاس بارو ته چاته حضرت عثمان ته الله اس میں بارو ته چاته او دا خصوصیت واضح حضرت عثمان دی چې پیغمبر ورته خپل بدن حصہ بارو کړی دا. پیغمبر ورته د خپل بدن حصہ بارو کړی دا وی دا لاس ما بارو کو عثمان ته ځکه امکان څه چې اجوندې دا خبر غلط شي اجوندې دا خبر غلط دي. لہذا دا دی و چې کوم ټایټل به دی خلکو ته ملاوي چې څوک ما سره دا پرامیس کوي زه نه غواړم چې عثمان دې دینه محروم شي. لہذا زدا لاس هغه تبارک کوم دا خپل لاس کې خود چې دا حق دا بیعت او دا پرامیس د حضرت عثمان لپاره دی. نو یو خدا چې حضرت عثمان پیغمبر ته صبر رانیز دیو چې خپل بدن ورته بارو کو نمبر اول او نمبر 2 چې عثمان باندې پیغمبر سمره کلک اعتماد داغه په بیحاب باندې د مرګ بیعت وکړو. داغه په بیحاب باندې وکړو یعنی داغه طرف نه د مرګ خبره په خپل وکړه چې زه به ځان قرباني کوم. صحیح نو دې ته وی بیعت الرضوان واقع خلاص تفصیلی روان سورہ احزاب کې لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. اوس دلته الله تعالی هغه ته ریفرنس کوي چې تاسو باندې خدای سورہ احسان کړو چې خلکو تاسو چړلې اریټیټ کولې خو الله تعالی تاسو کنټرولولې چې دا فساد جوړ نشي. یو دویم دا تاسو حالت د احرام کې وي او دا مرغان څه شي مرغان او دا خرګوش تاسو خرګوش څه وایي سوی دا سوی دا تاسو خواته راته او په حالت د احرام کې خسرې ښکار نشي کولای. صحیح نو دوی به اته ورته څه کتل از د عربو وخت ډېر فخر لکه انسان رحمت پشان. صحیح خدا څخه ورته کتل ها ځکه په حالت د احرام کې نو کلاس نه شو چولې. الله تعالی وایي دا ما تاسو ایمان مضبوط او وختل ځکه ایمان مضبوطی کې سره ټیسټ سره ټیسټ سره نو لاندې وګورئ د آیت یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله یاد کړئ نعمت الله تعالی علیکم تاسو باندې اذ هم قوم هغه وخت چې راتو کيو قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم چې راوږد کې تاسو لاسونه خپل قتل کې تاسو لپاره فکف ایدیهم عنکم الله تعالی باندې سات الله سن د دوی د تاسو نه واتقوا الله یریږي الله نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص په الله باندې اعتماد دیو چې مؤمنان. نو الله تعالی وای دا غي لاس می بند کړ تاسو کې مم تحمل او بردباری پیدا کړه چې دا فساد پیدا نشي. سوره الاحزاب
اور سورہ فتح کی نا سورہ حضرات میں سورہ فتح کما سپارہ کی بڑی اجتماع کی اللہ صاحب پیدا مکم اول اگر آیت نمبر لس ہم پیدا مکم ان الذين يبايعونك تاکید سرا کسان چې بیعت کو تاثر جنٹلمین پرامس لاس کے خود ته بیعت وای ایسو او بیعت د بیع نه دی بیع معنا ده سیل کول ځان خرڅ نو دغه وخت کې سړی ځان خرڅ کی په دا خبره باندې پر ځان خرڅ کی په باندې په دا خبره باندې انما یبایعون الله خبردارا چې دې بیعت کو الله تعالی سره ید الله فوق ایدیهم لاس د الله د پاس د لاسونو دوی دی فمن نکسا پس چاچ ما کدا بیعت فانما خبردارا ينقص على نفسه چې دې ماته دا بیعت په ځان خپل باندې وبال بدر پالي ومن اوفا سوک زیاد وفا کونکے بما غاہد علیہ اللہ پہا خبرہ چی معادے کرداغی بانے اللہ تعالیٰ سرا فسیوتے اجر العظیمہ زرد چورکے بدل اللہ تعالیٰ اجر عظیم نو اس آیت نمبر 38 سے دا خود بیعت سے کرشو لقد رضی اللہ عن المومنین تاکید سر خوشحال شوے دے اللہ تعالیٰ داغ مومنانونا مومنان کم مومنان تصور لسو کسان اذ یبایعونک جکل دوی بیعت کو تا ترا تحت الشجرت دون دلان دے فعلم ما فی قلوبهم اللہ تعالی عالم پاشے چپزرون دو دوئے کیو چلی دا بیعت دیر اخلاص سرکو دا بیعت سرکو دل دے اخلاص فانزل السکینت علیہم اس کل چی خبرہ سڑے دزل دے اخلاص کئی نو اللہ تعالیٰ پا خبر بانے مطمئنوں کی او کہ خبر صرف دجبی دزل دے اخلاص نہیں بیار سڑی پہ اطمینان نہ پیدا کی دی وجہ اللہ تعالیٰ وہ اس لیے خبر دزل دے اخلاص کولا فانزل السکینت علیہم اللہ تعالیٰ نازل کے اطمینان دے بانے واصابہم فتحا قریبا اور اللہ تعالیٰ بدل کے ورکدویلا یونس دے فتح اللہ تعالیٰ فرمائی چھ التے ناقابل تسلیم شرائط تسلیم کر تو حدیبی معاہدہ کی ناقابل تسلیم شرائط تسلیم کر نو اللہ تعالیٰ داغے بدلہ کی یو نزدی فتح والا ورکا پا خیبر کی کم دے والا ورکا نزدی فتح والا ورکا پا خیبر کی وعدکم اللہ ومغانم کثیرتا ادھیر غنیمتون ورکل یا خزونا چدیران وکان اللہ غزیزا حکیما ادھی اللہ تعالی غلبے والا و حکمت والا وعدکم اللہ مغانم کثیرتا وعد کرے تاثر اللہ تعالی دیر غنیمتون تاخذونها کہ تاث بیران سے فعجل لکم آزے فوراً درکل تاثلا خود بیس پسی فوراً درکل حاضی دا غنیمتون دا خیبر وکف ایدی الناس عنکم بند ساتل اللہ تعالی لا سند خلق و دتا سنا دکم خلق د حدیبیه د معاهده په اساس باندې مشرکین مکه هغه د لس کال لپاره پابند د مسلمانانو خلاف د جنگ منګ یا چا سره ملګرتیا نشو کولای الله تعالی فرمایي وکف ایدی الناس عنکم ګوره د شاته طرف نه تاسو بالکل محفوظ کړی وای ځکه د مکی والو طرف نه خطر نه و ولې نه و ځکه کریټي و ای طرح ټریټي و معاهده ورسره وکف ایدی الناس عنکم اللہ تعالی بن سات اللہ سند عالم کودتا سنا ولتکون آیتا للمومنین اللہ تعالی وی دا فتح دا خیبر میں درکلا دا میں دے پارے چې تاسو د پاره یو ایویډنس پیدا شي چې دا کومه د معاهده د حدیبیه وا بظاهر خو ناقابل تسلیم وا خدایي پس منظر کې ډېر لوی فائدہ پرته وای هغه پس منظر کې
ډېر لوی چې پیغمبر باندې مواقعه مضبوطه شي. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم اچ الله تاسو صراطا مستقيما نه غلالتا چې سرکمسټانسز ته ګوره چې کوم ځای جنگ کې خیر دی کوم ځای په امن کې خیر دی. هر ځای په جنگ کې خیر نشته، کله جنگ خیر راوړي او کله امن خیر راوړي. کله چې سره د غصې اظهار کوي او سړي له خلو وای کله هغه خیر راوړي او کله چې سره خاموش پاتې شي. کله سره خاموش زموږ په وطن کې یو ضرب المثل مشهور دی، وایي کله به د حکمت عملي نه کار اخلي. په دا اوس خو باترومونه دي استراحتونه دي فلان فلان هغې ته سړی تقاضو له پخوا خو موږ سارا ته لړو تاسو هم داسې کوئ څادر به هم ځان باندې واچو تقاضا به هم پوره کړه تقاضا به پوره یو سړي ځان باندې څادر چوله تقاضا یې پوره کوله څوک خبیث خونې هلک راغی نوجوان هغه ته څادر راکړه مشر سړی بیزت یې کړه مشر سړی څادر یې راکړه نو بې پردې شو نو هغه ځان زر اوچ کړ او پرتواخ یې وتړه او واسکټ جیب کې لاس واچو 500 روپۍ هغه ورکړه او نوجوان له سر 500 روپۍ خلک چې خبر شو ورته کاکا تا خو ډېر عجیبه کار وکړو اخو مړول په کارو د خبيث بچي هغه ډېر دلالت کړل او تا ولا څوک 500 روپۍ دی ورکړي وې دا مې د حکمت عملي نه کار راستي څنګه کار راستي حکمت عملي نه بل ورځ دغه کاکا مقابله کې زیات مالدار سره تقاضا پوره کول کناستو نو خو دا جوړه مزه بس صدر راخکا هغه 500 راکړي له بل رسول الله کی دغه مالدار دی له بل رسول الله کی له بل رسول الله کی نو دا هغه زم نه صدر راکړو نو چې هغه نه صدر راکړو هغه پر پرتواخ او تماچه راوسته ټک ویشت الله اندې وکړو اپرونی کا کاوي ما حکمت عملی نه کار غوښته چې زه به بدنام نشم او دیم دغه انجام ته ورسو صحیح نو که پرون هغه دغه تماچه نو هغه جیل کې پروت ځکه مرګ خو مرګ دی هغه وکړه به ډیپلوماسي نه کار اخلي حکمت عملی نه وکړه نو دا موقع او محل ته ګوري خدا لکوک او شارپ دماغ غواړي څنګه غواړي شارپ دماغ غواړي چې د خبرې جواب کوم ځای ورکول پکار دي او کوم ځای خاموش پاتې کېدل پکار دي کوم ځای خاموش پاتې کې الله تعالی فرمایي صلح حدیبیه کې چې دا ناقابل تسلیم شرایط در باندې ما تسلیم کړل دا د هغه موقع تقاضا وه راي موقع چې ډېر سنسټیو موقع وه او چې ډېر سنسټیو موقع وه نو ما وویل چې د دې پس منظر کې تاسو له ډېر خیر درکوم وایي هدیهکم صراطا مستقیما چې تاسو ته نیغه لار وښیم نیغه لار معنا چې ماحول ته وګورئ چې د ماحول تقاضا باندې کوم حرکت کول پکار دي نو دې خو وګوره په میدان جهاد کې سړی وي نو که سړی تختی نو دا غیرت دی لږ زور سره او بیا مسلمان د لپاره خو ګناه کبیره ده مسلمان لپاره ګناه کبیره ده خو بعد اوقات دا تیغ د جنگ حصہ وي دا تیغ ته د جنگ حصہ وي قران کریم کې الله تعالی فرمایي الا متحرفا لقتال کبه تور استراتیجی ته تختی څنګه نو یو وډ بي ریوارډ بعد اوقات هغه آرمي والا کمانډنټ چې وي هغه خپل آرمي ته وي ایجو صحیح ایجو یعنی کوم پوزیشن چې تاسو هغه ته واپس راشي نو آرمي والا په شا باندې راوند لګي صحیح خو هغه د سایډونو نور آرمي سپریډ کړي نور آرمي سایډونو سپریډ کړي نو دا دشمن د تعاقب کوي پر تقدیمونو کو سو کی تعاقب کی نو دا غي پلاټون چې د تعاقب څخه څنګه را باندې شي دا آرمي بسیج دا آرمي ځکه بسیج نو خو بظاهر کو تقدیدل دي میدان نه خو بظاهر تقدیدل دي خو په حقیقت څه شي ده استراتیژي ده نو دا و ماحول ته ګوره چې کوم ځای کومه طریقه خپلول پکار ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها أنور غنيمتنا تاسو لا تروس قدرت بن دي حاصل کړي قد حات الله بها والله تعالی پاغه باندې حات کړي هغه مار کړی دي حاته په کړي هغه تاسو پر څه کړی دي مار کړی چې نیکسټ ایئر به دغه علاقه نشي دغه نیکسټ ایئر به دغه علاقه نشي وكان الله على كل شيء قدير اته الله تعالی پار شی باندې قدرت لرونکي نو بات دې د دې یو آیت دا ریفرنس ته دغه ټول واقعي ته حدیبیه ولته چې الله تعالی د ابو لاسونه تاسو نه بندو ساتل تاسو کې تحمل او بردباری پیدا کړه په دې کې لوی حکمت عملی او بهترین نتیجه مد نظر وا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى واصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسكن تلاوته عن الليل وانا النهار فالله خير الحافظ. انا جاء عندنا من الإيمان تشارج